ها بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې دایمه یې څه کې منګه د گردان خبره کو کنه. نو گردان په دې کې کور منګه د اته گردانونه په صرف کبیرو کې منګه ویل او داغه معنی او دا هر څه تاسو تیز شول کنه. معنی او داغه سے پہچان ماضی مثبت معلوم، ماضی منفی معلوم، ماضی مثبت مجهول، ماضی منفی مجهول، مضارع مثبت معلوم، مضارع مثبت مجهول، ماضی مضارع مثبت منفی معلوم او منفی مجهول. دا وشوله. اوس د دینه خو په افعال مشتقاتو کې یو زمون سره دغه د فعل جهد ده او یو زمون سره جننده منفی ده فعل منفی بلن. یو دوه قسمه فعل منفی، یو خو دغه فعل منفی عام فعل منفی ده چې بده کې لا نافیه جننده داخل شي او په دې کې بیا سفرق مرغ دا په لفظونو کې سفرق نه کوي. واښوي یو چې دینه هغه منفی بلم ده او یو منفی بلن ده لن او لم. نو چې کله په فعل مضارع په شروع کې لم ولګول شي نو دې ته ویل کېږي فعل جحد. فعل جحد چې دا انکار دوی او قران مجید کې وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. نو جحد چې دا انکار دوی نو او په فعل مضارع کې چې کله په دې باندې لم داخل شي نو دا جحد ته اړي، یعنی د دې معنوي عمل دار چې دا فعل مضارع لره د ماضی منفی په معنی باندې ګرځي. فعل مضارع لره د ماضی منفی باندې فعل مضارع لره د ماضی منفی په معنی باندې ګرځي. لکه ما سره په معنی دا اوس یک آدمی نه مارا نو د لم یضرب لکه اصل کې ما ته وګورئ په فعل مضارع کې خدا حال او د استقبال معنی مونږ لګي کړه. په فعل مضارع کې د حال او استقبال معنی مونږ لګي، لیکن کله په فعل مضارع باندې لم داخل شو کله په فعل مضارع باندې لم داخل شو نو بیا د حال او استقبال معنی نه ورګي بلکې دا به د ماضی منفی معنی ورګي، ماضی منفی معنی ورګي. پوه شئ؟ ها دا یو پنځه ټکي تاسو به ان شاء الله ورستو په دغه کې په علم النحو کې به ویل یا به وای چې هغه ته ویل کېږي حروف جازمه. څه ورته وای؟ حروف جازمه. حروف جازمه سودی او کم دی او څه عمل کوي په شعر کې نظم عامل یاد کړل وای دا ان ولم لما لم امر لا نه. دا ګوره پنځه ټکي دي، ان دې لم دې لما دې لام امر دے او لا الہ دا لا الہ دا لام نہیں نو لا الہ لا الہ لا لام نه لا صحیح ولا. نو د دې پنځو حروف جازمه او لفظي عمل یو شان دي، لفظي عمل یو شان دي او معنوي عمل د هر جدا جدا دی. معنوي عمل موږ نه ذکر کوو، اب تاسو په مناو کې ذکر کوئ، موږ صرف د لفظي عمل ذکر کوو. ها نو د دې لفظي عمل دار چې د فعل مضارع ټوټل څو څه کیږي 14 سیګي دي. دا 14 سیګي دا پتین باندې تقسیم دي، یو ته وای 5 بل ته وای 7 بل ته وای 2 5 7 2 5 7 2. د 5 د مراد مفردات خمسه دي. سری مفردات خمسه ته 5 وای او هغه سیګي دي چې په اخره کې نون عربی راغلي او دواغه سیګي دي چې کم مبني دي مبني. ها مفردات خمسه هغه 15 سیغو ته ویل کېږي. مفردات خمسه هغه 15 شغو ته ویل کېږي چې د دې په اخره کې نه نون اعرابي راغلی وي او نه بګي نون د جمع راغلی وي. مفردات خمسه هغه 15 شغو ته ویل کېږي. د فعل مضارع هغه 15 شغې چې نه بګي نون اعرابي راغلی وي او نه بګي نون جمع راغلی وي. پوه شئ؟ دا 15 شغې دي: واحد مؤنث غائب، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم. یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب. پوه شئ؟ او صيغه چې نسات نه مراد هغه او صيغه دي چې پای کې نون اعرابي راغلي په اخره کې په کسر راغلي نون اعرابي په او صيغه کې راغلي. سلور د تسنیه صيغه دي، دوه جمع مذکر دي او یو جرنده د واحد مؤنث حاضر څخه. پوه شئ؟ او دوه صيغه دي نه مراد مبني سیواله صيغه دي چې کومه هغه صيغه چې د جمع مؤنث په اخره کې باقي د جمع مؤنث نون راغلي لکه یضربنا او تضربنا. نو د فعل مضارع ټوټل چې سوري د عمل په اعتبار سره دا په څو قسم دي؟ په درې قسمه باندې. یو ته 5 وي، بل ته 7 وي، بل ته 100 وي 2 وي. د 5 عمل چې نه دا جدا ده، د 7 عمل جدا ده او د 2 عمل جدا ده. نو دا حروف جازمه چې په فعل مضارع باندې داخل شي نو په مفردات خمسه ول جزم ور کوي. څو ور کوي؟ جزم ور کوي. هغه په اخر کې حرف علت او حرف علت په کټ کوي.
کار فعلت او فعلت به ګټ کوي او که حرکت او جو حرکت به لري کوي لکه یضربو ده نو چې بری لم داخل جو څنګه به ما لم یضرب ينصرو ده يفتحو ده لم يفتح وشوي ها او کچرته په اخره کې په کار فعلت او فعلت بل کوي لکه يدعون لم يدعو يخشى لم يرضى لم يرمي وشوي به معنی ها بیا کچرتا د دې نون اعرابي د فعل مضارع نون اعرابي به راغلو نو نون اعرابي به لري کوي سب لري کوي او بدوو سے وګه به هیڅ عمل نه کوي ګوره تاسو چې دا د فعل مضارع مثبت معلوم منفي معلوم ګرځان یا کو کنه بس ته پوه شو چې دا لګه نیم بني بګرځاو نیم بني مسو چې زم چې درې مې سدي یاد کړو دغه چې خط پته نور خبره چې فعل مضارع ګره یضرب یضربان دار لرزي کنه را دې باندې صرف لم لګول او عمل کول دي عمل به وځګونه په عمل کو مفردات خمسه لره بجزا ورکو او دا او څنګه بنونه عربي لیکو لکه ينصر ينصران ينصرون ګردان دي چې لم داخل کما لم ينصر لم ينصرا یو کس پاسه یو په منډه باندې و په منډه تی واسه دا د جهاد معلوم ګرځان دي چې معلومي چې د فعل مضارع معلوم نه بجوړو چې جهاد مجهولي چې د فعل مضارع مجهول نه بجوړو نو ګرځان د تزو کوم په خپل پرته وای لم ينصر ده لم ينصر بل څه وای فتح يفتح سي جهاد معلوم او جهاد مجهول ز شابه صحیح شو وسه یستخرجو استخرجا یستخرجو یو کس پاسه بمنډه وای زر وای جهاد معلوم وای لم يستخرجا لم يستخرجوا لم تستخرج لم تستخرجا لم يستخرجنا لم تستخرج لم تستخرجا لم تستخرج بعضی کسان به یریږي او بعضی به شرمېږي بعضی به شرمېږي او بعضی به یریږي کنه نو دا یاره او دا شرم د ځان او باسي دا وګوره بار مونږ تاسو نه قاریګو دلته کې او نه تاسو چې مونږ وو بار مونږ چې لګه پاسه چې تاسو دا کوګي خپل په کولا وږي بعض لکان دي ځول ورزي او دا خپل نه کولاويږي نو تاسو وای لکه غلط وای پوه شئ دې معنی ها نو دا کوم لکان دي چې جوړه د جهاد معلوم او جهاد مجهول کردان ور نه راغی او دا طریقې یاد نه کړل چې دا بسنګ ز جوړوم پوه شئ دې معنی ونه ټول به پوښوي ها وز دې سره یو بل خبره کوو دا منورانو دي کې بیا نور خبر اوس مونږ کو او فعل جهاد تاسو پیژنو د فعل جهاد معنوي عمل سره دا کله چې لم پر فعل مضارع باندې داخل شي لم په فعل مضارع باندې داخل شي نو څه چل کوي فعل مضارع لرا د ماضي منفي په معنی دی یا دغه شرط لما نو لما چې هم په فعل مضارع باندې داخل شي نو دا هم دغه او څنګه نو نه عربي لري کې پنځو لجه موږ بدلو کې عمل نه کوي او دا هم د فعل مضارع ماضي منفي په معنی باندې ګرځي او بلما کې فرق دی التبت نه هو کې وتاسو بیا وای چې لم د مطلق نفي لپاره راځي او لما د استغراق نفي یعنی ترشي ټوله زمانه په راغلی لکه لم یذب اوس نه مارا لما اوس نه کبھی نہیں ابھی تک نہیں مارا ټوله زمانه په راغلی ان د شرط پر راځل کې تاسو له لم یامر ولا نه اوس په دینه بعد وایما لاول حروف ناصبه وایما حروف ناصبه سلور دي سوري حروف ناصبه سوري سلور هغه کم دي ان لن کای اذن ان لن کای اذن ای چار حرف معتبر نصب مستقبل کنت ای جمله دائم ابتدا نہ ان لن کای اذن پدې کې هم د هر یو د معنوي عمل جدا دی ان جلن دا مصدر فعل مضارع مصدر په معنی باندې ګرځي لن په مستقبل کې د نفي د تاکید لپاره راځي کای چې دا د سببیت لپاره راځي اذن چې دا یو خبره په جواب راځي علم النحو کې وای منګه د سبب دل کې دالن راخلو په فعل مضارع باندې چې کنه لن داخل شي نو دې ته ویل کېږي فعل مستقبل منفي معلوم بلند فعل مستقبل منفي معلوم مؤکد بلند ناصبه دینوم دای بیا پوښوي دا ګوره په فعل مضارع کې ما بار وخت مو اوس بیا وما چې فعل مضارع کې حال او استقبال ورنه معنی مونږ لګيږي حال والا معنی به همي او استقبال والا معنی به همي او چې کله په فعل مضارع باندې دا لن داخل شو نو بیا وا صرف د مستقبل لپاره راځي او د منفي لپاره راځي او په منفي کې به تاکید هم پیدا کوي لګلې یې د معنی دا هغه یو کس د سر ناړو حل کینا و بنګي وال بونه کې هغه یو کس سره وال بونه کې هغه دو سړي وال بونه کې هغه ټول سړي لین سورا سمانه دا مدد بونه کې لین سورا
مدد باندې خو شوي د دې څلور وانو د حروف ناسبه چې په کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو د دې لفظي عمل دار چې د فعل مضارع 500 څغول نسب ور کوي د وو نون اعرابي لري کوي او په دوه کې سمون لګي لکه دغه مفردات خمسه نه دي د له نسب ور کوي نور یو شان خبره ده لکه ال دغه منګوي لم یضرب لږ بسو لن یضرب یضربو لن تضرب لن یضرب لن تضربو لن ازم بس وشو په دې پوه شو تاسو ها خاجي د دې سره او چې مجهول کو نو پاسه یو کس پاسه کړه په منډه وای یو کس پکې لیکلي دي چې لکه دا همغه لکه دا صحیح والا ګرځاون آسان دي خدا اقوا ګران دي مختلطات ګران دي نو بعضی پکې دي چې هغه دا لندوم نور دي دا صحیح دام نور دي چې کله چاله ورته نو هغه په تکرار او چاله نور دي اب لګ لسانه خو بيزدي کی کنه صحیح نو وخت ځای کول بګینی بل نه کله چې تعالی دا طریقې زده کړل کنه د دې صحیح دا کم دغه چې دا صحیح دا صحیح ته زده کړل نو اوس دا ټول لکه اوس کا د ما اوس لګي دا فعل جهد وي نو فعل جهد چې نه لکه اوس ته په ناقصو کې دا وي یا په اجوف کې دا وي نو لکه تعالی دا اصل لري کنه نو په دې باندې متاسو اوس ویني ان شاء الله چې کله موږ مثال ته لاړو موږ اجوف ته لاړو تاسو به ویني چې دغه سبق ته یاد کړی کنه په دې باندې ټول هر څه لګي او دا څومره قوانین چې تا ویلي دي کنه چې دا طریقه ته یاد کړله دا څومره قوانین چې دا بلکته ته بیا بدرځي ان شاء الله پایګه به ته خپل چې تا دا ودا پته لګي چې څنګه وو او څنګه شو ولې شو دا خبره به تاسو ان شاء الله یاد وي نو تاسو کوم مطمئن اوسئ ان شاء الله ستري راغلي دي تاسو به وخت نه ځایږي وس د سوکا دا د دین فعل مستقبل منفي معلوم موقت بلن ناصبه د دې دا باب استفعال نه یو صيغه یو وای بل ملګری بل وای باب استفعالنا بزورة لن تستخرجوا ها صحیح شو ماشاءالله کینا ها او د وس د دینه مجهول کې دغه صيغه ترى باب تفعيل نواه باب تفعيل لن يصرف كم توسط ثانية هو ما شاء الله ها ما شاء الله ها لن تصرف ما شاء الله ها دغه جواب ورکول ډېر څه به کسب ورته شنو ته کوم مدرسه کې وای سبق وای ها ما شاء الله سو بشیر احمد ها ما شاء الله نو دغه جواب ورکول غواړي لکه استاد ټول جواب ورکړي ډېر څه ورکړي خارجي سبقونه ماشاء الله ته په دې باندې پوه شئ ها اوس امر د کنه نو امر دې کنه امر پای کوم دغه دا خو موږ دلته کوی لام امر او لا نه پوه شئ امر دې ته ویل کېږي چې پای کې فاعل مخاطب ته متکلم ولګي مخاطب ته د خبره طلب وکړي د خبره طلب وکړي چې دا کار وکا وحل وکا خوراک وکا او اسکاک وکا نو دا ټول چې څنګه نه دیتا امر ویلېږي چې پای کې فاعل متکلم مخاطب ته د خبره حکم وکړي دا امر د نور صيغه چې کنه دا لکه 14 صيغه وي نو امر او نهي د دې حاضر جدا صيغه وي او د مغائب چې دا جدا صيغه وي دغه شان دي د نهي هم د حاضر جدا صيغه وي او د غائب جدا صيغه وي نو تب کبځې کې نه جزو بدل بګرا ولما چې لکه 10 لانجه دې سره پورې سوال یو خبر شپږ بګو وړوله نه دا ځکه کنه چې لکه بعضی کسان دي بعضی علما کرام صرفیین حضرات هغه بګی د امر غائب او نه غائب او دا بګی سره منی نو انا بګی مجهولی منی ځکه او چې امر خو دې ته وي چې متکلم ولګي فاعل مخاطب ته د خبرې حکم وکي نو چې وسړشته نو ته د حکم کې پوه شئ نو دا بګی نشته بل دا چې دا امر حاضر صيغه جنن داغي جدا طریقه ده جوړولو او د غائب صيغه جدا جوړول طریقه ده نو دا ځکه جدا ذکر کیږي
خو شو به معنی نور دا یو شری نو په حاضر کې بشپک سیږي وي او په غایب کې بشپک سیږي د غایب او دوه سره پکې سي د متکلم سیږي خو شو نو ګور د امر سلور قسمونه شول یو امر حاضر معلوم امر حاضر مجهول امر غایب معلوم او امر غایب مجهول نو دا امر حاضر معلوم نه علاوه دا درې صورتونه دي ما ته په ګورای کنه نه ته خالص به کتابونو سره خطا کړه کتابونه من کې دا امر حاضر معلوم نه علاوه دا امر حاضر مجهول او دا امر غائب معلوم او دا امر غائب مجهول د جوړولو بالکل اسانه طریقه هغه دا چې د ټولو څخه په شروع کې بلا مې امر ولګي ملا مې امر مکسور بولای او په اخر کې به عمل وکي په اخر کې عمل کول مطلب دا دی که حرف علت او جو حرف علت بلري کې که حرکت او حرکت بلري کې قانون اعرابي او قانون اعرابي بلري کې دا اقدري جازمه غا کار دی دا جازمه کار دی پوه شئ لکه یضرب یضربان یضربون دینه دا امر جوړو ما نو څنګه به ما لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لاضرب لنضرب امر غائب مجهول و ما لیضرب لیضربا لیضربو یضرب لنضرب صحیح ولا ها وست زده دینا دا دغه جوړو ما امر حاضر جوړو ما دا امر حاضر معلوم د جوړولو طریقه دا چې علامت مضارع به حذف کوم لاول دا جوړیږي د فعل مضارع معلوم د حاضر څنګه لکه تنصرنا ز جوړوم ځا د تنصر تنصران تنصرون نو لاول به علامت مضارع حذف کوم علامت مضارع حذف کوم زه بیا وګورم چې د علامت مضارع د حذف کولو نو ورستو ساکن حرف پاتې دی او کوم متحرک حرف پاتې دی کوم متحرک حرف پاتې نو دا په خپل ځای باندې پرې لمسه په اخره کې به عمل کوم د اخر د عمل لزنه هم خبره د اخر کې څه عمل پکار دی که حرکت ګور درې خبره بګوي که حرکت بلری کو که حرف علت بلری کو او قانون اعرابي او جو هغه بلری کو پوه شئ دا به چې کله منګه لکه علامت مضارع حذف کو نو بیا موږ ځا عمل وکړو لکه تعیدون ازو امر جوړو ما نو صرف بالتا تا بلری کوم ورستو حرف متحرک ته کنه نو کار به بغیر کوم موزم بده اخره کې بس عمل کوم عید به جوړ کوم لکه پوه شئ د تقی نزا امر جوړو ما نو تقا تا به لری کوم موقع یا به لری کوم جوقی به پاتې شي پوه شئ به معنی خو کچرته ما د علامت مضارع حذف کو کنه او رسو زما سره ټکه جرین دا ساکن پاتې شو نو ابتدا به ساکن خو چونګي کیږي نه نو زب سره علم په شروع کې هم دوستی به راولم اول از ما تاسو هم دوستی ویل خو لکه زما دماغ خراب دي نو زمانه هیر شوی دی چې هم دوستی په خدای خبر چې څه توي چې د کلمې په ابتدا کې ویل کېږي خو په منځ د کلام کې دراتلو د وجنه یا د ماقب ما بعد د متحرکېدو د وجنه سګي ورځيږي پوه شئ نو زبا حمزه وصلی راولم و حمزه وصلی ما راوستو حمزه وصلی باندې مفتحه و ما کسره و ما کزمه و ما نو دو صورتونه دي د عین کلمه باندې سو حرکتونه راځي درې مفتوح العين مضموم العين او سو نو کا مکسور العين جو په شروع کې به کسره راولم او کا مفتوح العين یا مضموم العين جو په شروع کې به سره راولم ضمه راولم لکه ضرب یجرب کې پدې کې عین کلمه سره مکسور ده نو تضربونه چې امر جوړو منو سب شي یضربو د تنصرو کې یا ضمه ده نو چې جوړو منو سب شي د فتح یفته کې د فا دا باندې فتحه ده په عین کلمه باندې فتحه ده نو سب ما افتح چې مضارع مکسور العين ما جو بیا با حمزه وصلی مکسور ما او که مضارع مفتوح العين ما یا مضموم العين ما جو بیا په کې سره راځي مضموم راځي نو کستا په دې کې نه راځي نو زبر لرانه ولما چې الکه چې ماضی مذکور العين مضموم مضارع مکسور العين وي په شروع کې حمزه وصلی مکسور راولي ماضی مضموم العين مضارع مضموم العين وي په شروع کې حمزه وصلی مضموم راولا نو چې دا مضارع مفتوح العين وي جو په شروع کې حمزه وصلی مفتوح راولا کنه نو راغو ولما دا خو کوي بیا ګرانده د دې بیا التباس راځي دغه سره چې پته بیا لګي چې دا متکلم څنګه دا غره امر څنګه دا لکه افتحو زبر زی پېښ خو لکه عربیان مری نو چې افتحو ته د واحد متکلم څنګه دا او ته بیا لګي مضارع مفتوح العين دا او شروع کې تا حمزه راوستله او افتح دی وې نو ماته دوی زبر زی پېښ خو نه مني نو بیا پته نه لګي چې لکه داسې شعر دا متکلم څنګه دا کنه دا څنګه دا امر څنګه نو دې التباس د وجنه دا چې نو کوم مضارع مفتوح العين وي نو خیر موږ په دې باندې زمر راځي دا خبره یاد شو ها نو دا امر جوړولو طریقه سره د امر حاضر معلوم جوړول دی خو ګور سوق دی بار امر راځه ته چرته ته خدای مړ کدا سټه مې ولس بجې دي
ها دا امر حاضر معلوم جوړول طریقه دا ده چې موږ به څه چل کو اول علامه مضارع به حذف کو علامه مضارع به حذف کو د دې به بیا به ورستو به وګورو کوم متحرک حرف نو په خپل حال به پریرو په اخر کې به څه عمل کو اګه متحرک نو ساکن وو نو بیا په شروع کې سره ولما حمزه وصلی براول دا خبر او کنفرم د حمزه وصلی براولي او په حمزه وصلی باندې به کوم حرکت راولو لاغي لپاره به موږ څه ته ګورو عین کلمې ته وګورو ته عین کلمه مضموم وا یا مفتوح وا نو دا عین کلمه مضموم وا صرف مضموم ده چې عین کلمه صرف مضموم وا نو په حمزه وصلی باندې بسره راولم ضمه براولم او عین کلمه مفتوح وا یا مکسور وا نو بیا په شروع کې سره راځي کسره برازي پوه شو به دې معنی ها دا څنګه کول اول نه څه او په اخر کې به عمل کو په اخر کې څه عمل دی تضریبونه بس جوړ شي لګا دا تضریبونه بس جوړ شي اضرب د تضریبان نه اضربا د تضریبون نه د تضریبین نه او د تضریبان نه او د تضریب نه اضرب نه په خپل ځای راولو پوه شو پدې پوه شئ او چې کله زه د دین دا مجهول کومه نو د مجهول کولو دغه طریقه ده چې د تضربونه د دینه به جوړومه خو صرف په شروع کې بلا مې امر مکسور کوم په اخر کې به عمل کومه نو امر حاضر مجهول کردان ماته تاسو وایي لا تضرب نه کنه لی تضرب خدای دې ملکا لی تضرب لتضربا لتضربو لتضربا ليسمعوا یاد بشي دا ها خالي وز نه کو کنه نه ست ویلېږي چې پای کې فاعل مخاطب متکلم مخاطب ته یو کار نه کیدو حکم کی نه کیدو طلب ته کی او د دې هم د آسانه طریقه د ټولو څه کو بچلو کې بلا لا بولګي لا نه او په اخر کې به عمل کو اخر کې عمل پر خبر ځنه پوهیږم یاره کا حرکت به ګرځاو او بدی کې وتعالى تا ته بدو مې کستا خوخي جدا نه حاضر او د غائب څخه جدا وای اګه یو ځای خوخه یو ځای وای بدی کې سفر مرق نه کوي پوه شئ او بدی ابو صرف کې بدی کې د نه سي جو حاضر او د غائب جدا لیکل دي او بدای کې پر تعلیم صرف کې او پر دای کې علم صيغه کې ټول یو شان لیکل دي ځکه او چې بدی کې سفر فرق نشته لکه لفظي په کې سفر نشته جو ټول یو شان دي نو زبدا هم تاسو ټول بچو باندې وایو لکه موږ د نه معلوم گردان کوم موږ په کې بیا نه وایو چې نه حاضر معلوم او نه حاضر مجهول نه معلوم گردان یو کس پاسه کنه زه خو نشم کولای ته لا نه مجهول وایا صحیح شولا ها دا یا سمع يسمعنا ویل غواړي خاص صحیح ولا د فعل کردارونه ګوره تاسو ته سس ویل شو ماضی مثبت معلوم ماضی منفی مجهول مضارع دا اته کردارونه خو دغه کنه د دې سره جهاد معلوم جهاد مجهول مستقبل منفی معلوم مستقبل منفی مجهول مؤکد بلند ناصبه او امر حاضر معلوم امر حاضر مجهول امر غائب معلوم امر غائب مجهول نه حاضر معلوم نه حاضر مجهول غائب معلوم غائب مجهول دا وشوله وس د سیده کنه چې یو بل ګرځان دي چې اگې ته ویل کېږي فعل مستقبل معلوم مؤکد بلام تاکید او بنون تاکید ثقيله او خفيفه دا عامل کوي د ګران ښکاری شو دا ګران دي خدا لگا بالکل آسان گردان دي خو طریقه به ذکر غوړي نون چې نه دا نون خو تاسو پیژنې کړئ چې نون څه ته وي او تاکید هغه نون ته لګيږي چې د یو خبره مضبوطوالي لپاره راغلي ها یو خبر د مضبوطوالي لپاره کوم نون زیات نون ته سوي دا مارکر ته سی واچوا دا آل ته صحیح پرته نه ها چې د کوم نون د تاکید لپاره راشي کنه نو دا غي دوه قسمونه دي یو ته ویل کېږي نون تاکید ثقيله او یو ته ویل کېږي نون تاکید خفيفه ثقيله درون ته وي درون ته او شک چې دا هم درون وي یو نون مشدد ته نون تاکید ثقيله وي او نون ساکن ته نون خفيفه وي پوه شئ نون تاکید ثقيله او نون تاکید خفيفه و پیژندو دا ها نون تاکید ثقيله مشدد وي او ساکن وي مشدد وي او نون تاکید خفيفه ساکن وي ها نشته پکې سي او کنه کسره ده بل وګوره دا دغه خو واړه ودا ډېر ها دا تیلی کې نشته دې کې نشته صحیح ها
په دې باندې پوه شو په نون تاکید ثقيله او په نون تاکید خفيفه کې فرق دی په نون تاکید ثقيله او په نون تاکید خفيفه کې یو فرق دی چې په ثقيله کې دا تاکید سی وای او په دې خفيفه کې دا تاکید دا سوي دا کم وي پوه شو په تاکید ثقيله کې تاکید کم وي او په دا ثقيله کې تاکید سی وای او په خفيفه کې تاکید سی کم وي دویمه دا خبره ده چې نون تاکید ثقيله زم نه په دې سور بول کوم نون دا بیا په سبا نور وروړو کنه دا ورته وځه دا ورته وځه بیا به وروړو سبا ان شاء الله نون تاکید ثقيله او نون تاکید خفيفه نو په ثقيله کې تاکید سی وای او په خفيفه کې تاکید سوي کم وي دا دغه په نسبت باندې په کمی لګا نور نه او ثقيله په نسبت باندې خفيفه په نسبت باندې په کمی ها بل دار چې نون تاکید ثقيله د ټولو څخه ناراضي ها نه د دې کېشته په دای کوچو نون تاکید ثقيله د ټولو څخه ناراضي او خفيفه د ټولو څخه ناراضي بلکې او واچو سره دا واچو کنه بارو ته د ځان ممسکه کې او د دې ممسکه کې ته په دې باندې پوه شو خانانو نون تاکید ثقيله د ټولو څخه ناراضي او خفيفه د ټولو ناراضي خاجي بیا دا کنه چې کم نه ناراضي نه وایم د جوړولو طریقې دا ده چې د ټول نه اول به تاسو نه سوګي گردان بدن تولي کې د ټول نه اول بسوګي گردان دا خبري غوړی یاد ساتي اول بسوري کومه گردان بولی کو لکه دلته کې ما ځان ته ولی کوې یضربانی یضربون دلته لیکم چې تاسو ته واضح شي چې خپې پوه شي یضربانی یضربون تضربانی یضربنا زما دا مو خو دې څه وکي کنه دا امر د اضرب ضربات من امر غزان یو کس وکي زبردار اندازي کوم مخکې دا نه یوایا دا نه یې ګردان وایي کنه نو لاولنې کار به زه وکم چې ځان ته به ګردان ولیکم نو ما ته به لکه خبر اسانه شي دویم نمبر کار به دا وکم چې د ټولو شغو په شروع کې به لام تاکید مفتوحه ولګم د ټولو شغو په شروع کې به څه لګم لام تاکید مفتوحه دا به ته په لاول کې به 2-3 پیری په تکلیف وکي ځان ته په لیکلو باندې دا خبره ټوله ولیکي چې پتا ولیکل ټوله دا ټوله خبره دی ولیکل کنه چې لکه گردان ته یادې نو لاول دې ځان ته ولیکل چې ودی لیکل نو دا بیا ستانه نه یریږي ان شاء الله د کم ټایم پورې باندې نه یریږي د ځن کدن د سهار پورې ښا او چې کله ځن کدن نو بیا خو تاسو ته پته لګره الله دې بم باندې اسانه کی د ځن کدن سخت او اګرانه د پای ګار سي دي رسول الله نو لام تاکید مفتوحه بولګما صحیح شولا دریم نمبر کار بده دا وکما چې په کوم ځای کې نون اعرابي دی کنه هغه نون اعرابي بز لړاکما نون اعرابي لري کول دا دریم کار دی نو په کوم څه څه وګ نون اعرابي په وو کې 1 2 3 4 سلور د تسنیه شوي او دا تل شو ایو دا شو خاصو دا بز د ځان توري کوم چې واضح حشرات صحیح شولا دریم نمبر کار به څه وکما نون اعرابي بلری کوم صحیح شولا اوس به څه وګورو کنه منګه چې د ټول شغو په اخره کې با نون مشدد ولګو د ټول شغو په اخره کې به څه وکما نون مشدد لګول په اخره کې نون مشدد خو پیژنې کنه ثقيله او خفيفه او دا شذونه پر روا خو نون مشدد خو پیژنې کنه چې تاسو ته اسانه شي د ټول په اخره کې به څه ولګوما نون مشدد بولګوما نون بولګوما او دا تاسو پیژنې کنه چې دا مشدد حرف څو پیری ویل کېږي 2 پیری ویل کېږي یو پیر څنګه ویل کېږي ساکینو او بل بس ویل کېږي متحرک خاجي دا موږ لګا اوس ګور نون مشدد خو ما ولګو او بنون مشدد باندې ما زبر وکونه مې په زیر وکونه مې په پیخ وکو نو په دې باندې بزوس حرکت لګوما نو حرکت چې لګوم په نون باندې نو زبر ګورما کله نون نمخ کې الف وو جو بنون باندې به کسره لګوم کله نون نمخ کې الف نو جو بای باندې بس لګوما فتحه و به لګوما دل ګوره الف ته دلشته کنه نو د کسره لګوي چې په کوم ځای کې الف ال د کسره لګوا په کوم ځای کې نه ال د کسره لګوا نو دا ګوره پنځم نمبر کار دی چې بنون تاکید باندې حرکت لګول او په حرکت لګولو کې با زست فکر کوما الف ته بګورم قانون تاکید نمخ کې الف وو
جو بیا به صحیح کسره بلګم کله نون تاکید د مخ الف نو بیا به سره لګوم کسره لګوم ها بیا دا چې د نون تاکید د مخ کې د نون تاکید د مخ کې با په مفردات خمسو کې نون تاکید نه ما قبل مفردات خمسو لبا نصب ورکوم مفردات خمسو لروا سور کوم نصب لکه مفردات خمسو خو نه پیژنم کنه را نو دا بس شي زما سره لا یزری بننا دا بس شي لا ادري بننا ولا نزري بننا صحیح شو لا ها اوس په کوم ځای کې چې واو مده او یا مده راغلي دي نو دا غینه به دا واو مده او نون مده بل لري واو مده او یا مده ما ته په درې ځګونو کې راغلي دي یو داله او یو داله پوه شئ په کوم ځای کې چې واو مده یا مده راغلي دي نو ضبط هغه مده لري کوم لګوره د لګې له یزربون نه کنه نو دا بون نه په اصل کې دې لیکل کېږي پوه شئ کنه نو دوه ساکنه نه لل لولنه به مده او واو ده او واو ثقيل ده د دې نو واو وګورځوما خدا عظمت نن دا بدینه ګورځوما نو دا لا یزربون نه بس شي لا یزربون نه بشي سبا شي لا یزربون او دا بس شي دا لا تزربون او دلته یا راغلی دا نو دا یا به وګورځوم دا بس شي لا تزربون صحیح شو لا نو دا څو نمبر کار شو ووم نمبر کار موږ سو کو واو مده یا مده لري کول دا خبره باندې کوره ښا چې په کوم ځای کې التقاء د ساکنین راغلي اجتماع د ساکنین راغلي جو اگې نه بز مده بلري کما ځکه دلته کې هم مده دغه لایز ربانی کې دو ساکنین دی لولنه ساکن په مده راکنه نو دلته هم ورته وکنه دلته وینه ورتيږي نو دلته ورته دلته نه ورته نو موږ وایو چې الف ترندا دا زو ان شاء الله ورستو چې کله په مستقل چا ویل جواب وی او چا نه وی جواب و ما نمبر افاده کې بتا سو وای چې دا التقاء ساکنین چې دین در رسد وجنه ورتيږي نو ال کې هاي کې مسلک د بصرین او د کوفین جدا ده او خلاص خبره بغیر رجل کې دا اجتماع د ساکنین نه ده بلکې اجتماع د ثقلین نه نن لګي دا ثقيل جو مشوي په دې کې بده او دا ثقيل نه دي نو لہذا لګي نه کټ کیږي او شوي نو موږ به شپږم نمبر کار دا کوم نمبر چې و مده یا مده په کم ځای کې راغله هغه بل لري کوم صحیح شو ولا وز دا اتم نمبر کار چې په کم ځای کې درې نونونه راغلي دي نو اگې نه با په مینس کې به الف د فاصله راوړو درې نونونه راغلي نو پای کې بس راوړو درې وځيونه دي چې پای کې درې نونونه راغلي یو ل تزریب نه لري او یو ل تزریب نه لري په تزریب نه کې یو نون د جمع وکړه او دویم سره د دوه نونونه لري کنه په اصل کې مشدد ارفع پیری ولګي کنه نو دا درې نونونه شو کنه ښکاری خطبه مونږ دا خو مشدد چون کې د دوه کار کوي نو دوه د مشدد او یو د بلو او یو دل دغه نو چې درې نونونه په کلام عربي کې راتل ممنوع دي نو لہذا زبر دې مېس کې الف راولم سبب کې راولم دا الف ته ویل کې الف د فاصله نو چې الف د فاصله راغلو مخکې خو ما په سلورم نمبر باندې خبره کړې ده په سلورم مې کړې ده که په څوم مې کړې ده چې د پشپغم نمبر باندې چې دا نون عربي هغه حرکت د نون تاکید هغه حالت نو دلته کې د دې مخکې الف نو نو موږ به فتح ویلا اوس د مخ الف راغ نو بلې باندې بسوه ما نو بس وګوره ورته ته موږ سره ګردان تیار ده خو ویل غوړی لا یضربن لا یضربان لا یضربون تضربین لا تضربان لا تضربون لا اضربن ولا نضربن لکه په مینه شوي نو دا اته خبره چې تا پدې کې یاد کړلې نو ګردان مرته دی او کدا نه ته جو بیا کې نه مزه کو او دا اوس دغه دا یو پیر چې دا یاد کړو کنه بس اوس ورته به دغه نه د دې چې مجهول کو مونږه جو دا مونږ د یسرب یسربان نه جوړ کړو دا به یسرب یسربان نه جوړو او دغه طریقه دا دغه اتکار او پکو لیوزربان وای کنه زنه شو ویلې یو اوس د څنګه چې منګه د امر صيغه ویلې کنه نو امر به منګ پدې کوم ویل لکه اضربا اضربو اضربي اضربا اضربنا نو دله به بیا په ثقيل کومه اضربن اضربان اضربون اضربين اضربان اضربنان ها وس چې د دینه منګه خفيفه جوړو نو د خفيفه جوړولو اسانه طریقه لري په کوم ځای کې چې الف راځي هغه چې کو سره تلری کا هغه چې تلری کا چې الف پکې راځي ها سو پاتې شولې اته سری پاتې شولې بدل نون تاکید په ځای باندې د ثقيله په ځای باندې خفيفه لګوا نو ګردان په خپل کوا لا يضربن لا يضربون لا تضربن لا تضربن اته سری دی اته
اته صيغې دي نو چې کله ته د امر صيغې وي د غائب او د حاضر جدا وي جو درې په حاضر کې وي او پنځه په غائب کې وي د نه حاضر او د غائب صيغې جدا وي جو درې په حاضر کې او پنځه په غائب کې وي پونه شو به دی باندې ها دا ګردانونه تاسو ته یاد بشي ها وس دا کنه چې لوازم لکه دا یو ګردان ما د ضربنه ته ونه وي دا چې لکه په کائنات کې چې دا صيغې دي لکه دا فعل مستقبل لري دا دغه طریقه ده په کائنات کې چې څومره بابونه دي نو چې دا یو ته ذکر له طریقې دي ذکر له جو کته ته سو کوی چې لکه ماته د یقول نه دا ګردان جوړول غواړي نو ته ورته جوړول شي کنه اوس ماته د یقول ګردان ذکر کړل ته په خپل باندې یو کس پاسه د یقول نه دا ګردان وای د یقولن دغه خبره ده نو بګځي صحیح شولا و د رما يرمي کنه د يرمي نه تاسو دا ګرځون ویل ما نه تند ویل تاسو بخپل باندې وای د يرمين نه يرمياني ليرمون د چې یو پیر د ذکر کنه مزي بګه اکل ياكلنا توای بخپل باندې اکل ياكلنا صحیح شولا بلو ها وس به تاسو دا بدغه نه په ابو صرف کې دا ټول لیکلي دي ها دا ټول لیکلي دي د فعل ماضی مضارع امر نهي جهد او منفي معلوم او د فعل مستقبل معلوم دا چې دا ټول پرې دغه کېشته پرې ابو صرف کې دا ټول شته صحیح شو نه وس د دې سره جری کنه دا کم دغه خبره تیرا دا اسم فاعل او اسم مفعول زدا به سبب و ان شاء الله تاسو پوره ها دا به تاسو یاد کړئ تاسو به څه وکړئ کارو د کور کار پدې کې ګردانونه به تاسو د دینه یاد به هم کې او بولی کې هم سو بولی دبت بولی کې هم پوره ده بولی کې هم پوره ده دو بولی کې څنګه بولی کې لکه ضربا ضربا ما ضربا یضرب لا یضرب اضرب لا تضرب اضرب او لا تضرب او یضرب لیضرب دا ټول به تاسو دا کې ان شاء الله بیا به سبب غرزان تیار کړئ دیتا سبا جمعه نه ها سبا یو کلاس ته راځو ان شاء الله په یو لس بجې باندې به تاسو بیا دې نه رخصتې کې به خو یو لس بجو پر